पेशावर सेंट्रल जेल के बाकायदा कसम कुरान माने हर यो सड़ी खपल पैसे वलिकले पे घट दरखास्त वाली ठीक शो چې زموږ نه دونه پیسې غونډې شوي دي هغه باقاعده د هر یو سړي نوم او هغه مخامخ پیسې د دې نه تقریبا 52 लाख रुपए पूरे जोड़ी यो दा रिसालपुर थाने में इसी चो सैफुल्ला से चापो वाले दा यो जो दे तके द नोखार कैंट او کلا इसी चो को जो هغه نوم نه پیژندو نو اغي په مون چاپو باندې دا جی د چرګانو شو د چرګانو سیمپل شو او چرګانو راغلو دې کې ډېر او دې کې غټه خبره ده چې لکه چرګان پکې لا سټارټ نو په دې باندې لکه موږ حیران دي چې دوه ظلم خاده کې چې داسې لکه خلک ځان سره ډرایوران راوستي او گاډو کې راغلي وغي غریبانو سره غټي پیسې وي د گاډو پیسې وي د مزدوري د دیاړې پیسې وي زموران زید مسله دا غلې چې موږ له سورې مطمئن کړو کاړې والا او چې ما خبره کړې دي تانې والا سره په مطلب ورته تاسو مطمئن راځي شغل کوي د چرګانو موږ له سورې مطمئن کړو او د بلې تانې والے سجوګانه په موږ چاپو ول ورپسې سیف الله خان راغی سچو د دې تانې والا هغه راغی موږ یو ټکولو د دوه کسانه پیسې واغشل د 20 غډيري پیسې دي صادري ونیو او نور پولیس والا براتله خلکو تعالی صادر ته بیا چولی چې چا سم پیسې خاخي کړی وي غیر واغش جیبونه کې پولیس والا واچولې او کم چې په 5000 هغه به جیب کې چولې او چې کمی پیسې وي هغه صادر ته واچولې موبایل کاړه د عبد الله بزای کې د پولیس په وینا به چولې دا چاپم دغه په وینه واچ په ځای باندې او سیف الله خان وغه ویټه کو په مله پولیس والے مو ته خولې په دغه ځانه کې چې دې مانه پیسې غشتي دي دا د لس ورځو نه دا شغل سٹارټو ټیک شو او هغه موږ مطمئن کړو چیرې بس دلته شغل کې راځي او چې دین تاسو خپل شغل سره خبره جب چې دې دوران کې بیا چې کله اغي مونږ وخلو تکولو په جیل کې مرا سره زیاتې وکړو پیسې مرانه واغستې ټوټل پیسې دي شو کړې 6,80,000 روپے او په چټ باندې چې په جیل کې بیا ټول خلکو خپل پیسې نو راوغونټې په قسم قران باندې دا غینه تقریبا جوړ شي 52 लाख ٹھیک شو چرګان دی بوتل سوارلس چرګان او شو کړل نه چرګان اوس زمونږ د مونږ چاته وایو عوام زمونږ حکومت ته دا درخواست چې مونږ سره کم سے کم رعایت وشي مونږ سره انصاف وشي